دا ویډیو کې مو ملکونو او د ژبې باره کې خبرې کوو، کوم جملې چې دغو سره تعلق لري. مثال د خبرې یو څو الفاظ چې دی هغه یادول ضروري دي، لکه د ملکو نامې. جرمني ته په جرمنۍ ژبه کې ډایچلاند یایي او انګریزي کې جرمني ورته یایي، او افغانستان ته افغانستان یایي، سپیلنګ یې یو شی دی. او ژبې ته شپراخې یایي، شپراخې. نو یو څو جملې چې دي هغه جوړوو. مثال د خبرې زه افغانستان نه یم یا زه افغانی یم. دا داسې ویلی شي چې ich komme، kommen اصل ورب دی، هغه نه komme جوړ شوی. ich komme aus افغانستان، چې زه افغانستان نه یم. او زه پښتو ژبه یم یا زه پښتو کې خبرې کوم. ich spreche، دا spreche دا هغه لفظ چې دی اصل کې ورب چې دی هغه sprechen دی او هغه کنجوګیټ شوی دی، چینج شوی، بدل شوی دی. ich سه spreche ترنه جوړ شوی. ich spreche پښتو، زه پښتو خبرې کوم. دا هغه لفظ چې دی spreche دا spreche هم ویلی شي، او ځینې خلک spreche یایي، ځینې spreche یایي. تاسې ته چې څه رقم آسان برېښي هغه رقم زده کولی شئ. او بیا ته ویلی شي چې ich spreche Deutsch، مطلب زه په المانۍ کې، په جرمنۍ کې خبرې کوم. نو اصل ورب چې دی هغه لکه څنګه چې مو وویل هغه sprechen دی، او هغه سره تاسې هره ژبه چې دی هغه لګولی شئ. چې ich spreche بیا چې هره ژبه تاسې هغه ورسره ویلی شئ. نو د دغې پریکټس وکړئ او تمرین وکړئ چې دغه سبق چې دی تاسې دا دوې درې جملې چې دي دغه یاد شي. اکثره په خپل تعارف چې څوک چا سره کوي چې یاره زه څوک یم، کوم نه یم، هغې کې دا جملې استعمالېږي.